د بیسک کلي د طرف نه، د دې غیرتمندو مشرانو د طرف نه، د ځوانانو د طرف نه، د دې کشرانو ګلالو د طرف نه، د سپین سرو میندو او د تور سرو خویندو د طرف نه، خپلې راغلې ګرانې میلمنې زما ډېره خوږه خور میډم ستاره یاز بیبي او هغې سره راغلو میلمنو ته د زړه د اخلاص نه هرکلی وایي. وروڼو څنګه تاسو ته پته ده چې نننی پروګرام دا په ګډون باندې یو غټه سرغورځئ، ځکه چې نن یو او دوه نه که زه نومونه علم میډم نو تر ماښامه به زه د دې خلکو نومونه یادوم، خو نن مکمل بیسه خو مکمل دی او انشاءالله د ګډون د هر ځای نه تا سره نن خلکو هغه پړونې راکول ثابته کړه او رښتیا یې کړه. خلک ماشومان راجمع کوي، په سوالونو او منتونو یې راجمع کوي او موږ ته خلک ټلیفونونه کوي راشئ، دا ستا کارکردګي ده. او هر ځای موږ دا وایو چې هغه د هر لیډر وي، د هرې پارټۍ وي. حنیف شهید مثال موږ هر ځای ورکو، نر لیډر تېر شوی دی په دې حلقه باندې او دومره کارونه یې کړي دي هر سړی مني. د هغه حنیف جدون په شکل کې زما دا خور را مخکې شوې ده. وروڼو د دې نه وړاندې د دې حلقه جدا وه، خو موږ تاسو چې ثوابۍ ته ځو یا دا پابینۍ جنډه دا زموږ عزیزان دي، هغه پلونه، هغه هسپتالونه، هغه د لوبو ځای ګراونډ، دا غټ غټ کارونه چې دلته په غټو اوږدو پاتې شوي دي هغې نه دي کړي، دې خور مې کړي دي. دا نه ممبره وه نه وزیره وه، سینټ نام ختم شوی وه، بیا یې مها د 3 کروړو روپو پول په ګجۍ کلي کې کړی دی. موږ او تاسو چې دا اوټ ورکوو دا د خپلو مسایلو د حل لپاره ورکوو. دې ورځو کې د شادوګي هغه پیښې شروع شي، څوک یو شی مخکې کوي او څوک بل کوي، اوټ اخلي او بیا غیبیږي. او بعضې خو پکې دا م ووایه چې زنانه موږ وایو که تاسو نارینهو کارونه کولې موږ به سله دا را مخکې کوله. بلکل د دې خبرو نه په شا شوی وم، خو دې خور سره مې ملا تړلې ده او کم از کم 20 پروګرامه موږ په بره ګډون کې وکړلو. ګډون دا ثابته کړه چې ګډون د ننګ او د غیرت خلک دی. خور بیبي دومره غیرت په در باندې کوي چې تا ته به په اتم تاریخ باندې پته لګي انشاءالله. موږ د چا خبرې نه کوو، د چا بد رد نه وایو، د چا پارټۍ پسې نه یو لګیا. هر سړی د خپل سوچ او د خپل پارټۍ مالک دی. خو موږ دا ضرور وایو چې که هغه جمعیت علما اسلام دی، که هغه عوامي نیشنل پارټي ده، او که هغه پاکستان مسلم لیگ دی، او که پاکستان تحریک انصاف دی، ټول په صوبایي کې خو خپلې ډلې کوي، خو په غټ اوټ کې چې نن هغوی موږ سره لاس راکړی دی. لہذا موږ د ټولو احسان منیو، په خپلو ډلو کې یې کم چې څوک کم ځای کې سیټ دی هغه هلته کیې. خو ګورې دا صوبایي اوټ باندې د موږ هغه عزیزولۍ دي، هغه ډلې پرې دي، دا قومي اوټ دا زموږ د خور پړونې دی او انشاءالله د ګډون قوم به یې در پسې رهي. چې کله لومړۍ جرګه په پابینۍ کې وشوه، موږ خور بیبي ته وایي چې را مخکې شه جنرال الیکشن کوو چې پته ولګي. او کله چې اناړي ګوره کلاړي ته پرېوځي خپو ته، نو دا موږ ثابته کړې غټ غټ کلاړه موږ راغورځولي دي. خلک ته وایي چې زما تنظیم دی، زما دا دی او زما وي. انشاءالله په 8 تاریخ ته یې درته ثابتومه چې زما دې خور سره د ګډون کام څومره مینه کوي.